امام ابن الهمام حنفی په خپل کتاب التحریر کې د اجماع تعریف کوي، وایي چې اجماع د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام د امت مجتهدین چې په یو زمانہ کې په یو امر شرعي باندې متفق شي، راجم شي او اتفاق وکي، وې دې ته اجماع وایي. د نبی کریم علیه الصلاۃ والسلام د امت مجتهدین چې راجم شي او یو امر شرعي، یو شرعي امر باندې اتفاق وکي او چې پاغه د ټولو اتفاق راشي، او د پاکستان علماء کرام او د هندستان او د افغانستان نه چې د پاکستان علماء راجم شي او اتفاق وکړو دا اجماع شو، یا د بر صغیر علماء راجم شي او اتفاق وکي په یو خبره باندې، نو دا اجماع شو، اجماع امت شو. نه، یا وهابیان راجم شي او خپل وهابیانو منځ کې علماء کرام متفق شي یو امر شرعي باندې اتفاق وکي، دام چې د امت اجماع نه ده. یا دیوبندیان راجم شي یا بریلیان راجم شي او خپل منځ کې یو اجماع اوټا کی چې دا زموږ اجماع امت شو. نه، د مشرق نواله تر مغربه پورې او د مغرب نواله تر مشرقه او د جنوب نه شمال او شمال نه جنوب پورې چې څومره د مسلمانې دعوه کوي او د اسلام دعوه کوي، قرآن او حدیث رسول الله مني، دا ټول علماء کرام چې راجم شي په یو فیصله باندې اتفاق وکي، ټول په اتفاق شي، دې ته اجماع امت وایي. امام سبکی رحمه الله شافعی مذهب امام دی په خپل کتاب جمع الجوامع للسبقی شافعی په دې کتاب کې لیکلي د اجماع تعریف کوي. اجماع تعریف مولوی سے مبارکانو زده کوي، وایي چې د نبی کریم علیه الصلاۃ والسلام د وصال نه بعد د نبی کریم علیه الصلاۃ والسلام د امت مجتهدین په یو شرعي امر باندې اتفاق وکي، نو دې ته اجماع وایي. نبی کریم علیه الصلاۃ والسلام وفات نه بعد امت اجماع وکي، بریلیان یا هندوستان والا علماء کرام یا دیوبندیان نه، امت د مشرق نه والا تر مغرب پورې څومره مکتب فکر والا علماء، نو د بر صغیر چې علماء کرام راجم شي لکه امام احمد رضا خان بریلی صاحب او شاه ولی الله صاحب او شاه عبدالرحیم صاحب او شاه عبدالعزیز صاحب، ابن حجر مکی صاحب، اشرف علی تانوی صاحب، چې دا راجم شي یو فیصله وکي، نو دې ته اجماع امت نه وایي. اجماع امت د دینم نه، اجماع امت دې ته وایي چې د مشرق نه تر مغرب پورې دنیا کې څومره مسلمانان دي، د هر مکتب فکر دي، الله او رسول مني او قبله ته منځ کوي، او هر یو عالم که هر مکتب سره تعلق ساتي، دیوبندي، بریلی، وهابي، سنی، شیعه، ټول څومره علماء کرام دي چې دی په یو خبره باندې اتفاق وکي، دي ته د امت اجماع وایي. د بریلیانو اجماع نه، د دیوبندیانو نه، د اهل حدیثو نه، د امت اجماع دی ته وایي. نو دا بیا اجماع شي. زمون په خلی باندې مولیانو اجماع شوی، اجماع شوی، د صحابه کرامو اجماع شوی، فلانکی اجماع شوی. اجماع پیژنې نه چې دا اجماع څه ته وایي، دا کله منعقد کیږي، دا کله فاسدیږي، او کوم اجماع حجت ته او کوم اجماع حجت نه. لہذا مولیانو صاحبانو اول تعریف ذکر د اجماع، چې اجماع تعریف څه ته وایي، بس ما شومان ته ذکرې شي اجماع شوی، اجماع پیژنې نه.